چې 1,34,000 صحابه یا ځینې روایت محدثین مورخین دي چې 1,00,000 صحابه دا د نبی رسول نو دا مسله اتفاقی چې نبی رسول صحابه دا پیار حق دي او دې سره به حق پیژندل کیږي عقیده هم هغه د صحابه هغه چې کما شروع یو اکشان لہذا د ختم نبوت په سلسله کې د صحابه عمل مسره سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې خلیفہ شو هغه اول کار داو چې د دې مسلمان کذاب چې په دروغ د پیغمبري دعوا کړو د دې سره کوبه یا د دې ختمولو لپاره هغه لخر لیدو ځینې لوی صحابه اختلاف وکړ چې امیر المؤمنین حالات مناسب نه دي ابتدایي دور کله خلافت دی دا امت د یو ډېر لوی صدمه هغه تیر شوی چې هغه احلت او وفات د نبی رسول الله دومره به دا مونږ طاقت قوت اونې لرو چې مونږ داو او د دې د سرکوبي او د دې د ختمولو دا پلان چې نبی رسول الله کې دا مونږ بهر کې ابوبکر صدیق وایي چې کوم کار پیغمبر کړی وي هغه کې به رد بدل وي سره د ډېر بحث مباحثینا صحابه تیار شو ان تر دې چې ځنې روایتو کې راځي چې خپل وي کچې تاسو څوک نظر نو زه یې تنها زما او دا د مسلم کذاب سره بجنګو مسلم کذاب څوک د پیغمبري دعوت کړ د بجون د نبی رسول الله کړ او نبی رسول الله وی چې زمانہ پس بل پیغمبر نه راځي تاسو نه پس بل امت نشي زه اخري پیغمبر څوک چې زمانہ پس دعوت پیغمبري کوي هغه درودین هغه ملعون وي هغه درودین دغه په جون کړه تشکیل د لښکر په نبی رسول الله کړو هغه بیا جنگ مو شو آی کې حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ عظیمه کارنامو کې یو کارنامه ده چې دا ډېر لوی سړی او کوی سړی اگر چې د نبی رسول الله دیدار او شرف د شاګردۍ یا د ملګرتیا یا د صحبت ورته کم حاصل د دې وجه علماء کرام فرمایي چې په صحابو کې په افضل صحابي ابوبکر صدیق دی او په صحابو کې د کله درجه صحابي چې دی حضرت وحشی دی ځکه د ایمان نفس نبی رسول الله سره صحبت تقریبا 3 ورځې تیر کړې 3 ورځې پس دی راتلې نو دی مخافو چې داسې یو معنا غلطي شو چې ما د نبی رسول الله تر چې زموږ مسلمان حمزه رضی الله عنه هغه شهید کړو نو دته به دا خفګان وکړه چې داسې یو کار زوګم چې د هغې دا جبیره وګرځي پټې وګرځي چې زه بیا د قیامت پر ورځ سرخورو یم په دې خبره که چېرې ما دا کار کړی دی چې د الله زمري اسد الله حمزه رضی الله عنه ماله شهید شوي په حالت د کفر کې خو ما په حالت د اسلام کې یو غټ کار بل کړی نو صحابو مشوره ورکړه چې ته خو ډېر نشانباز او ډېر قابل تقریبا ستا د دغې تسلي به په دې کې چې د دا مسلم کذاب ووژنې